الله زاره سره وکړي چې کله چې وشوه چې ورځ قیامت شوه او بیا دنه ونیسه داسې راتاو شه دغه غالب پورې راورسوه تاسو ټول ناست وئ او ورځ قیامت وه او خدای پاک جل جلاله حکم وکړ چې هغه ملایکو ته غږ وکړئ چې راشي هغه ملایکو چې دا جنت ته کوم خلک بوځي چې دا خلک روان کړه دا جنتیان دي چې جنت یې روان کړه او بیا دا هغه ملایک راغله او دته او داسې روان شو تاسې روان کړئ او دا ټول روان کړ دې غالبه پورې دا ټول روان کړئ نو ما سره به تاسو لوس کوئ دا چې بیا به که داسې او زه ناست وم زه هم دلته ناست وم خو ما ته چا ونه وي چې تازه تم تاسو ما سره ټول لوز وکړئ تاسو تام یم لو به دا ما سره دا وکړئ چې بیا به مونږ رب جل جلاله ته یو چې مونږ خو دا ټول روان کړو خو دا هم زموږ داسې نږدې څوک دی خدای پاک لوی بادشاهت او سلطنت دی دا موږ سره پرېږدي لاړ شي او تاسو سره خبره که بیا خلک نن سبا بیا دغه خلک پیدا شي داسې خلک دی داسې خلک چې بیا به تاسو ته وایي چې دا خو هلته خو د خدای پاک داسې چې تاسو ځئ او تاسو خدای پاک سره به کار لرئ دا موږ سره کړه چې خدای پاک ته دی نه بوځي ستاسو څه کار دی داسې نه ده وعلى جنتان وقرشين بالخلفاء شو ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم إيه جنتان سازو شيء صغاري أو رسول تاسو لكم ولكم فيها ما تدعون أو كم خبر سازو شريكي أتوي ما ترى كاك شافون بورتون تاسو دان ما خصتي كتاسو أولي شيء دان دي وشركة ملقني نور زامني بس كلام هذا أو خلفاء بيجاهدات كشري كزري هم راوي تكجيجا كراشين بيمتقبل يدي في جناز ما دوما فراخه ما جناز تابع تنقينا أو لا أو لاس ما دوما فراخه شيء تابع سريكا جينا نورانه داو الله صلى الله أو دارو ما أساس سري كداسو وصل توصلت مزامات حكومة كشوان أو تاسي حكومة كذا نرجع خلاص كدان زي سنجو دا وصلت دا لا وصل دا وعدا سر وعدا قربان ما دام بدك يوكا بدلا ولا بيشتوك يوكا أو خير ولا تاسفار خشالي نسيكا أو خير بعجل اللي مساستون جناهنا ماكا ومغفرة نسيكا أو خاتمة بالإيمانكا أو خير بعجل مساستون أغور الزاوي أو زي تاسيو خبركم أغادا خبركم شو زعر كلامي تقول شتى دعاء نبيا حضرت رسول الله صلی الله علیه و دربار چکوی دروازی خانه وسنای نبوس وشلی کاتوش ل دروازی او خانه دروازی هم تمالی هغه دروازو باندې موږ ډیر وتل نه وتل یا خدای پاک زړه هغه دروازو دلته خدای پاک جل جلاله محکمه چې خالق رسول الله هو دروازو باب السلام دی او بیا باب البقی دی او بیا باب النساء او بیا باب جبريل او بیا او جنتونه ټول چې باب عثمان دی او باب عمر رضی الله عنه او دا دروازې ته وړاندې کوم خدای پاک هغه دروازو باندې دین باندې ترتیب وکړي نه وته خدای په دغه دروازو باندې موږ دین مبارک سره بیا جنت په دغه دروازو راو باسي او جنت هم راوړي تاسو نو سره دا کیته کیته باندې وکړه او زموږ تاسو خو ټول ګناهونه ما وکړه او مغفرت نصیب کړه او شرعي حاجتونه ټول راوکړه نو تاسو کورو کې ما چې تکلیفونه علي اسان کا تاسو ټول جنت حوري او غلمان او جنتان جنت چې کوم خوشحالي او تاسو ټول خو نصیب کړه او دنیا کې چې تاسو باندې تکلیفونه اخلاص